الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وعلى أصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بحمد الله وبتوفيق الله نن منگا و تاسو پدی ځای کې په یو عظیمه خوشاله د الله د کتاب په نسبت د الله د رضا په غرض راجم شو او پدی مطمئن یو پدی زمنګ باور دی چې الله رب العزت د خپل بندګانو خوشحالي په خپل کتاب او په خپل دین کې خوري ده. د دې وجې نه چې نن زمونږ بچو د الله د کتاب د لوستو لیاقت ترلاسه کړه، نو موږ د خوشحالۍ یو موقع جوړه کړه او د خوشحالۍ د دې لمحاتو د تیرولو دپاره خپل اقربا، رشتہ دار، خپلوان، دوستان راجمع کړل. لیکن بیا هم کله کله د دنیا د کثافتونو د وجې نه زمونږ نه دا خبره هېره شي او موږ د زړونو اطمینان او خوشحالي د دنیا په مال او متاع کې لټو. کله د دنیا په عزت او شهرت کې او کله د دنیا په نورو مشاغلو کې د اطمینان قلبي د تلاش کوشش کوو. په هر میدان کې هر څوک د خوشحالۍ د حاصلولو په دې غرض کې ناکامه پاتې شي. مالدار په مالدارۍ کې خفه دي، غریبانان په غربت کې خفه دي، حاکمان د اقتدار خاوندان، بادشاهان په خفه دي، رعیت خود شکوازن دی، عوام خواص ټول داسې دي چې ګیله من دي. دې تشلاسي او ناکام انسان ته قرآن یو چغه وي. دا سورہ رعد 30 نمبر آیت دی: الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. الا حرف تنبیه دا مانا ویخی. اللہ رب العزت خپل بندگان رایخی، خواب غفلت نے را بیداری. چگورے تاسو تلاش د خوشحالے په نورو سیزونو کې کوئ یا په نورو زینو کې کوئ، خو حقیقت دا دے بذکر اللہ تطمئن القلوب. د الله په کتاب چې الله په یادیږي مطمئن کیږي، خوشحالیږي او قلاریږي زړونه. د زړونو سکون او خوشحالی او اطمینان د الله په کتاب کې ده. ولی دا کتاب د الله او د الله د بنده په منځ کې روغ راولي، جوړ راولي او فطرت د انسان دا دی چې د پروغه جوړه خوشحالي او په ناروغتیا او په دشمنه خفي.
او قانونم دا دے حدیث کے راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی د انسان زړه د الله د دوو ګوتو په منځ کې دی یقلب کیف یشاء الله دا زړه د انسان اړی راړی څنګه چې د الله مرضی او خوښي د الله خوښه دا منشا دا رضا دا مرضی دا چې الله کم طرف تاړي نو د الله رب العزت فیصله دا کله چې ته الله رضا او خوشاله کی نو بدله کی به الله تا خوشاله کی او کچری تا الله ناراض او خفه کو نو بدله کی به تعالی خفقان ملاوی تاسو په دې خبره له خفه کېږئ ما د قرآن خپل آدابي د دې موبایل نه زیات زما د خبرو ته توجه کوئ او چې کم ځوانان دي نو دوی د ډډه نه وایي بوډاګان معذوره د خیر د ډډه وایي دوی د توجه سره ادب سره قرآن کېږي دوی د ډډه نه وایي ځوانان د نیخ کېږي بہرحال دا یو روحانی عمل دی او ګوره دنیا کې هم دا دستور دی مشر چې خبره کوي نو کشر لداغي اوریدل په ادب لازمی بی ادبی ډیر بد صفت دی خلی ته مو ګوره خبرې ته وګوره خبره د الله د دین درنه خبره به د چای نو د الله د خبرې وړاندې په ادب کې ناستل او په توجه کې ناستل دا د رحم سبب دی و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون الله فرمای کله چې قرآن لوستل کېږي نو تاسو محبت سره شوق سره دې ته غوږ کېږئ او خاموش شئ انصتوا خپل معمولات خپل مشغلې پرېږدئ نو پتا سو باندې بعد الله رحم وشي نو راغلیم دې د پاره چې الله مهربان په موږ مهرباني وکي رحم وکي دا سینی چې الله ناراض شي د الله د خبرو د ناقدره او د بی ادبه د وجه الله دې منګه کیو تنم بی ادب او ناقدره د قران او نه ګرځي خبر دې ز روانه و چې خوشحالي د الله په فیصلو ده اور چې الله خوشاله شي نو الله د بنده د پاره د خوشاله فیصله را لېږي که الله خوشاله نشي په یو عمل نو بنده هر سوره اسباب د دنیا هر سوره ضروريات او مادیات او مال او دولت حاصل کی خدای خوشاله دی نشي تاسو د دې سروي او کې معلوماتو کې د مالدارو حالاتو ګوره د عہدیدارو حالاتو ګوره او په قران مو ایمان دې نو دا آیت بیا ترجمه د دی وګوره الا بذکر الله تطمئن القلوب د الله په ذکر چې الله په یادېږي هغه قران دی مطمئن کیږي خوشاليږي قلاریږي ټقوريږي زړونه د زړونو اطمینان او سکون پدې کې دي دنیا کې دو دولتونه ډېر لوی دولتونه دي ټولونه اول ایمان دی او دویم بیا اطمینان دی د ایمان دولت دا لوی دولت دی بیا پس د ایمان نه اطمینان لوی دولت دی او دا اطمینان د الله په کتاب پورې تړلې دی د دې آیت په تفسیر کې د سورې فرقان علماء ذکر کړی دي ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما د یو مسلمان پلار د پاره د یوې مسلمانی مور د پاره دنیا کې الله چې څومره خوشاله مقرر کړی دي پدې کې ټول نلویا خوشحالي چې د بچي د سترګو وړاندې د الله عبادت کوي د پسترګي یخيږي چې د زوی د لور
د دستر ګوړان دی قرآن وی د الله عبادت کې دین لوی خوشحالي بلا نشته اور دا الله اهل بیت له نصیب کړي وا. د سورہ بنی اسرائیل دا آخری آیت په تفسیر کې علما ذکر کړي چې اهل بیت رسول صلی الله علیه وسلم کې کله یو معصوم به پیدا شو داغه تربیت بکیدو هغه بلویدو نو عمر د گویای ته برسید نطق خبرې اترې نو چې هغه به خلق ولاول په دنیا کې خبره به شروع کول نو ډومبنه خبره به د قرآن آیت اول بدی معصوم په دنیا کې قرآن وي زمنګ بچی سوې اول کنزلی کوي زکه کور کې ماحول د کنزل سپکو خبروي یا د ټي وي د ډرامو د سندرو د بیحیا خبرې زکه شپه ورځ ټي وي مرض دی کډیر د غیرتیانو شرفاو ایماندارو خلقو کوری لړمبنه پکې د بابا او د ابای نوم زدکی دا بابا دی او دا ابای دا او دا مما دا او دا پاپا دی لیکن هغه کورونه د اهل بیت چې پاغه کې به اول د الله قرآن معصومانو زدکا او زکا چې هغه کورونه کې ټول ماحول قرآنی مور به پناسته ولاړه او پملاسته به قرآن وي ماشوم به قلاراو مړاو صفاکاو دکاو نو قرآن به وي په قرآنی ماحول کې چې بچې لویږي او تربیت کیږي د ډومبنه د الله قرآن لولي دا د اهل بیت کورونو الله دې منګلم دا ورځ وخی اور عجیب انتخاب الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبره تکبیرا. معصومانو باول دا آیت ازدکاو دیتا آیت العز وی دا ډیر د عزت پیغام دی د الله د توحید مسله الله د یووالي مسله د یکتای د الله بڑای اغا مور و پلار با بچی تا دا اللہ حق خودلو اغا مور و پلار بچی تا با دا اللہ حق خودلو نو اللہ با دی بچی تا دا مور و پلار حق خودلو نو دی بچی با دا اللہ حق میزدکاو دا مور و پلار حق با میزدکاو نو دا با دا حقوق اللہ و دا حقوق العباد پالنا و ساتنا بے کول نن چې ورته منګه د الله حق نه دی خودلې نو زمنګه حق هم نه پیژني نو اکثر والدین د اولاد د لاس په سرو سترګو جاړي حضرت لقمان چې بچی ته د وصیت او د نصیحت شروع کوي کړ ړومبنه خبره ورته دا کوي دا غا حکیم دی حکیم او خيار دانا پویا لقمان د خپل بچی ته اول خبر اول ټکی اول نصیحت اول سبق داخل یا بنی لا تشرک بالله یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. اے بچیا اللہ سرسو کی صدار برخدار شریکوال جوڑنے کے اللہ د ذات غندی د چا ذات نشتا د اللہ د صفات غندی د چا صفت نشتا د اللہ د حقوق غندی د چا حقم نشتا د اللہ د افعال و کارون غندی د چا فعل و کار نشتا. لا تشرک بالله زمنګ د عوامو دا سوچ د شرک بت ته سجدي ته شرک هندوان کوي په ماندار کې د دې بر صغیر پاکو هند یو خاندانو چې هغه په دې قوم ډېر له احسان کړي دي هغه د شاه ولی الله رحمت الله علیه خاندان
شاہ ولی اللہ کا ہستی دا چې د دې وطن څومره علما دي هر مکتب فکر سره تعلق ساتي. شاہ صاحب د ټولو استاد دی، د ټولو سند په شاہ صاحب ودرېږي. د دې خاندان چشم و چراغ دی شاہ عبدالقادر محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ هغه ہستی دا چې د ړومبی په دنیا کې د قرآن ترجمه په اردو ژبه کې کړې ده. اول په اردو زبان کې د قرآن ترجمه شاہ صاحب کړې ده موضح القرآن کې. دا په مخ د ځمکه اوله ترجمه د قرآن د په اردو ژبه کې موضح القرآن. شاہ صاحب موضح القرآن کې د سورہ بقرہ په تفسیر کې لیکي د دې آیت لاندې ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، اگر مرد یا عورت نے شرک کیا تو نکاح ٹوٹ گیا. اگر مرد یا عورت نے شرک کیا تو نکاح ٹوٹ گیا. جدائی رالا طلاق واقع شو. بیاوی شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے. شرک دیتا ہوئی چید اللہ صفت پا بل چاکی اومانی اوگرنی. اللہ عالم الغیب دے نو بل سوک عالم الغیب اوگرنی. اللہ حاضر ناظر دے بل سوک حاضر ناظر اومانی. اللہ بچی ور کون کے دے حاجت پورا کون کے دے بیمارے خ کون کے دے بیڑے پورے باسون کے دے برکت چون کے دے دیوی د بابا پنو منخت کو مغب برکت چی پمال کی. شرک یہ دا چرته د مسلکی اختلاف خبره نه د ماداسی ہستی در ته پیش کړه چې هغه د ټولو پنیز اتفاقی مشر دی، د ټولو مشر دی، د هر مکتب فکر والو شاہ عبدالقادر محدث دہلوی رحمت اللہ. شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے. جیسے اللہ عالم الغیب ہے تو کسی اور کو عالم الغیب مانے. اللہ حاضر ناظر ہے کسی اور کو حاضر ناظر مانے. اللہ حاجتیں پوری کرنے والا حاجت روا ہے. اللہ مشکلات دور کرنے والا مشکل کشا ہے. اللہ علام الغیوب ہے. اللہ ہر جگہ موجود ہے. اللہ بگڑی بنانے والا مختار کل ہے. قادر مطلق ہے. تم عبد القادر کو قادر کی صفت دے بیٹھو، اسے شرک کہتے ہیں. عبد القادر قادر کے بندے کو قادر والی صفت دے بیٹھو. تمہارا عقیدہ یہ بن گیا کہ ولی پیر بزرگ نیک اللہ سارے اولیاء کرام کی قبروں کو جنت کی انوارات سے معمور کر دے. اربہا کھربہا رحمت اللہ اولیاء کرام کی قبروں پہ نازل فرمائے. اولیاء کی تعظیم اپنی جگہ لازمی ہے، لیکن ولی کو الوہیت کا مقام دینا یہ شرک ہے. اللہ والی صفات ولی کے لیے اپنے عقیدے میں لانا، اپنے پیر کے لیے بزرگ کے لیے ماننا، اسے شرک کہتے ہیں. یہ بہت جامع اور آسان تعریف کی شاہ عبدالقادر محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے. اگر مرد یا عورت نے شرک کیا تو نکاح ٹوٹ گیا. شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے. پہلا حق، سب سے پہلا حق اولاد کا والدین پہ یہ ہے. قرآن نے جتنے والدین ذکر کیے ہیں، جتنے نیک والدین ذکر کیے ہیں، ان سب کے سب نے اپنی اولاد کو سب سے پہلے اللہ کا حق توحید سکھائے. سب سے پہلی ذمہ داری والدین کی یہ ہے. حضرت لقمان بھی کہہ رہے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو حصہ دار نہ بناؤ.
اللہ کی صفات کسی کے لیے بھی نہ مانو۔ اللہ یکتا ہے، تنہا ہے، یگانہ ہے، اکیلا ہے، ذات کے اعتبار سے بھی، صفات کے اعتبار سے بھی، حقوق کے اعتبار سے بھی، افعال کے اعتبار سے بھی، ہر لحاظ سے اللہ یکتا، یگانہ اور تنہا ہے۔ سورہ کہف میں ایک دوسرے باب کا واقعہ قرآن ذکر کرتا ہے۔ حضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام علم کے سفر کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں 3 عجیب کام ہوئے۔ ایک کشتی کو توڑ ڈالا، بلا وجہ، ظاہری کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی۔ دوسرا، ایک لڑکا جا رہا تھا، اسے قتل کر دیا حضر علیہ السلام نے۔ تیسرا، ایک گاؤں میں گزر رہے تھے، ان سے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا نہیں دیا، مہمان نوازی نہیں کی۔ لیکن اس گاؤں میں ایک دیوار تھی جو گرنے کے قریب تھی۔ حضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ کیا اور بلا معاوضہ، بلا اجرت ان کی وہ دیوار بنا دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، حضرت آپ اس پہ کچھ مزدوری عوض اجرت لے لیتے تو ہم کھانے پینے کا انتظام کر لیتے، ان لوگوں نے تو ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا۔ حضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنی طرف سے یہ کام نہیں کیا، میرے اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے پہ ہم اجرتیں نہیں لیا کرتے، میں نے اللہ کے لیے یہ کام کیا۔ اچھا تو اس میں حکمت کیا تھی؟ اب سنو، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، یہ دیوار شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، 2 یتیم بچے تھے، یہ ان کی دیوار تھی۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں یتیموں کا باپ نیک آدمی تھا اور اس نیک باپ نے اپنے بچوں کے لیے خزانہ دیوار کے نیچے دفن کیا تھا۔ اگر یہ دیوار گر جاتی، وہ خزانہ ظاہر ہو جاتا تو لوگ اسے لوٹ لیتے، تو اللہ نے انبیاء کو یتیموں کے مال کی حفاظت کے لیے مامور فرمایا۔ اچھا یہ خزانہ کیا تھا؟ تو عام طور پہ علماء فرماتے ہیں یہ پیسے تھے، مال دولت تھی، سونا چاندی تھا، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں یہ پیسے نہیں تھے، مال دولت نہیں تھی۔ علامہ قرطبی نے ابن عباس کا قول ذکر کیا ہے، یہ سونے کی تختی تھی کہ اس تختی کے اوپر اس نیک باپ نے اپنے بچوں کے لیے سبق لکھا تھا، بیٹے یہ سبق یاد رکھنا۔ باپ نیک ہو تو بچوں کا اچھے انداز سے تربیت کرتا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کو فکر لگی رہتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم کیوں کہتے ہیں؟ ابن رحیم، یہ بہت مشفق اور مہربان باپ تھے، ہر موقع پہ اپنی اولاد کو دعا میں یاد رکھا، جا بجا یا اللہ میری اولاد کو نیک کر دے، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ربنا واجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، ربنا ہر جگہ دعا اولاد کے لیے۔ نیک باپ نیک ماں وہی ہوا کرتے ہیں جو اپنی اولاد کی فکر کرے۔ اس تختی پہ کیا سبق تھا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں سبق یہ تھا، شروع ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم توحید ہے۔ یہ اب آپ کی رغبت اور انابت اتنی کم ہے کہ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں اپنی بات کو مختصر کر دوں۔
اس لیے اس پہ میں تفصیل نہیں کرنا چاہتا، ورنہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے۔ اس میں 19 حروف ہیں، ہر حرف علوم کا خزانہ ہے۔ یہ پہلی با جو ہے، یہ با، اس کو دوسرے حروف سے بڑا کر کے لکھا کرتے ہیں، کیوں؟ اس کا ایک ایک حرف بڑا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن یہ با نہیں ہے، یہ ساری وحی کا خلاصہ ہے۔ لیکن بات تو منیبین کے لیے، شوق اور رغبت رکھنے والوں کے سامنے اچھی ہوا کرتی ہے۔ بہرحال شروع تو اس سے تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درمیان میں نصیحتیں تھی، اس میں ایک نصیحت یہ تھی، تعجب ہے اس پر جو موت کو بھی مانتا ہے پھر بھی دنیا سے دل لگایا ہوا ہے اسے، تعجب ہے اس پر جو اللہ کو رازق بھی مانتا ہے پھر بھی رزق کے پیچھے دوڑتا ہے، تعجب ہے اس پر جو تقدیر کو بھی مانتا ہے پھر بھی گلے شکوے کرتا ہے۔ ایسی قیمتی باتیں تھیں، لیکن اس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ تھا۔ شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اور ختم ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ جس باپ نے بچوں کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تعلیم دی، وہ باپ قرآن کی اصطلاح میں نیک باپ ہے۔ یہ پہلا حق ہے بھائی، اولاد کے بہت سے حقوق ہیں، سب سے پہلا حق یہی ہے، تو اپنے بچوں کو اللہ کا حق سکھا دے، بتا دے، سمجھا دے، اللہ تیرے بچوں کو تیرا حق سکھائے گا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے حکم کیا ہے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا۔ قرآن جہاں اپنا حق ذکر کرتا ہے لا تعبدوا الا اللہ، تو وہاں وبالوالدین احسانا متصل ذکر کیا گیا ہوتا ہے۔ تو توحید اللہ کو ہر لحاظ سے، ہر اعتبار سے یگانہ، یکتا، اکیلا، تنہا، ایک ماننا، جو صفت اللہ کی وہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ حاجت روا ہے، باقی سب حاجت مند ہیں۔ اللہ مشکل کشا ہے، باقی سب مشکلات میں مبتلا ہے۔ پوئے گئے پدی خبر ماوی کیدی شی چی دی اردو پوشی ہو چی نہ اردو پوئی گی اور نہ پختو پوئی گی، پارسی خزانہ شمل۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک، طول صفتنا دیو اللہ دا پار دی آغا اللہ لم یتخذ ولدا چنے دینی والے سوک نائب، ولم یکن له شریک فی الملک، اور نشتد اللہ لا حصو کی صداروں پہ اختیارات دولوہیت کے، ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، اور نشتد اللہ لا سوک معاون دا کمزور دا وجنا، زکا معاونین ہی صداران نائبان خو آغا چال پکاروی چاگا عاجز وی، کمزوری وی، اللہ خو کمزوری ندے، بے وسع ندے، ولی بمانا دا معاون دا اللہ نشتا، سوک نشتا دا اللہ معاون امدادی۔ بہرحال دا آیت العزب بچو تا خود لکے دا، اللہ مدا کور دا خوشحالو نا ڈکا، لویا خوشحالی در باندے اللہ را وستا، بچو مو قرآن لستا، اللہ مدا غمونو نو ساتا دا اولاد غم دیر خطرناکی، دیر خطرناکی، طولو غمونو کی لوی غم دا گئی۔ خبارحال دا خوشحالی چی نن دا بچو دا نو پزان کا مخخی نو دا اللہ دا کتاب پسنگ کے سن سوخ روزانہ تیرا وے، قرآن لوخ ورکوے، چاچی ندے ازدہ کڑے نو ازدہ کوے،
چا چیز د کړه د روزانه د دې تلاوت کوي او چې تلاوت کې نو خامخا شوق به پیدا کیږي چې دا د الله پیغامات دي نو احکامات دي ما د پاره پدې کې څه حکمونه دي دا غي زده کول په معنا مطلب ځان پویا کول دا لازمي او چې زده دي کو بیا په عمل هم کې نو کورونه به موابات شي د خوشحالو بشي ابراهیم علیہ السلام چې د الله کور آباد کوي يرفع ابراهیم القواعد من البيت بیا د خپل کور د آبادې سوال کوي نو ربنا وجعلنا مسلمین لك یا الله ستا کور آباد کو زما کور آباد کنو زما کور خو بستا په بندګۍ آباد کی ما او زما اولاد خپل بندگی کوون کی بندگان کا د خپل قانون پابندی کوون کی بندگان کا د کورونو آبادی پدې کې د نسلونو آبادی پدې کې قرآن حکم کړي د مؤمنانو ته یا ایها الذین آمنو قوا انفسکم واهلیکم نارا او مؤمنانو بچ کے خپل ځانونه بچ کے خپل اهل و عیال د جهنم دورنا یا اللہ سنگ زان بچ کو خپل اهل و عیال بچ کو د جہنم دورنا اللہ حبل اللہ رسے بچاو د پارا ذریعہ رالی گلی دا چی صحابم د دی قرآن پا وجا د جہنم د کندی د غاڑینا د جنت اعلی مرتبو تو رسیدل دغه د بچاو ذریعہ بچ کے بیدا د فتنو دور دے اور دا خبر یاد ساتے یو وقت داسیو چی جماعت نا با آواز رات حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح روزانہ پینز وقت با آواز کی دا راشد اللہ کور لا دا اللہ عبادت لا کامیاب لا تا سر ٹیم نو تا سر وقت نو اللہ د خپل کور ور بند رمضان تیر ش جمعتونه شړو داسی علاقې شته چې د اختر منظم خلکو نه دی کړي اسی د منافقت اظهار افسوس مکوي چې هاي داسې وخراغه چې جمعات بند شدا جمعات چې کله کولاو تکله تله نن دا عاجز حقیر فقیر او نور علماء تاسو ته چغي وي به قرآن راواله کورونه په قرآن آباد کې بچو ته قرآن مخې ته کې دي ستا په وګ نه لګي دا خبر استا زړه ته نه کوزي یو وخت به داسې راشي چې بیا به ته قرآن پرانیزي خو قرآن صفحې به آیتونه بني حدیث کې راځي بیا به تو قرآن کولاوے صفحی باڑے لیکن قرآن بتا تخکاری نا آیتونا بتی اللہ پورتا کڑی بیا با ارمان کوئے دا ارمان نمخ کی رازے قرآن قدر ہو کے بیا بتی لستل غواڑی تب ازدکول غواڑی خو بیا با نہیں نن موقع دا داسی نہیں چې سبا په ارمانونو تاوان پل روان شي او د هلاکت کندې ته گزار شي الله دې د خپل کور ورم کولاو کی د خپل در د رحمت د در ورم کولاو کی منګ دی الله د دې دولت او خزانی د قران کریم نا قدر نه کی قدر وکي اور د دې ادب او احترام وکي الله مو خوشاله کا اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم دعاؤك درود شریف اول اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما كثيرا كثيرا الف الف مره بعدد كل ذره ما تحب وترضى يا الله يا رحمن يا رحيم يا صمد یا حی یا قیوم یا مہیمن یا ذی الجلال والاکرام یا اللہ منگ معاف کا ستالوی کتاب دے و منگ دیر واڑی یا اللہ ددینا قدری بی ادبی ددی حق تلفی منگ تا معاف کا اے الہ العالمین
منګ له د دې د قدر او د ادب توفیق را نصیب کا یا الله د زړه محبت را نصیب کا منګ د قرآن او د سنت د نبی علیہ السلام د ناقدره د وجینا عذاب سره مخامخ نکي الله معاف مک الله معاف مک الله معاف مک یا الله دې بچو قرآن الاستاد د والدینو د سترګو یا خون کی وګرځو دا کور د خوشالو نه ډک او د غمونو نه وساته الله د دنیا او د دین خوشاله ولا ورکا څومره مسلمانان دی الله ټول د قرآن محبت نصیب کا مو خو چغي والی شو مینت او سوال کولی شو هدایت خوستا پلاس کې دی الله د دې قرآن د منون کو پزړونو کې د قرآن محبت پیدا کړ یا الله حاجتونه پورا کړه الله مشکلات حل کړه الہ العالمین بیماران له شفا ورکا یا الله قرضدار او مصیبتونو کې مبتلا د مصیبتونو غمونو نه خلاص کا مظلوم مسلمانان د ظالمانو د پنجو نه خلاص کا بے گناہ قیدیان را رہا کا الہ العالمین د چا پزړه کې چې څه سوالونه دي ستا حبیب ویلي دي د قرآن په ختم دعاګانې قبلیږي یا الله نن ستا د قرآن ختم دی ته د زړونو د حاله خبرې د دې ټولو دعاګانې قبولې کا الله د دې ټولو دعاګانې قبولې کا الله د زړونو فریادونه اوریدونکې ته ای الله د ټولو زړونه د خپل یری نه ډک کا د خپل خوف او محبت نه ډک کا یا الله منګ د ځان نبی خوف مگر زوا الله منګ د تکبر د مرض نه وساته حسد او د عجب نه وساته الہ العالمین منګ د هر روحانی مرض نه خلاص کا ہر بدنی مرض نہ خلاص کا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ